سبا په 11 تاریخ د پښتون قامي امن جرګې یو کال پوره شولو. یعنې د تیر کال په 2023 په 11 تاریخ باندې دغه پښتون قامي امن جرګه شوې وه چې د پښتونخوا د هر ګوټ نه پکې پښتنو شرکت کړی و او راغلي وو دغه جرګې ته. خو دغه جرګه ناکامه شوله. ځکه ناکامه شوله چې د ډېرو ګوندونو خلک ترې نشاته شول چې په دغه جرګه کې دوی شامل وو. ډېر پښتانه هم ترې نشاته شول. یو ګوند نیمو یو څو خلک په دغه جرګه کې پاتې شول چې په دې کسانو سره دغه جرګه نه کامیابېدله. اوس دا جرګه خو ناکامه شوله، خو د دې نقصانات څه دي؟ دا نقصان یې وشولو چې په پښتون قام کې ښه سریام دهشتګردي شروع ده خو څوک غږ نشي کولی. ښه سریام ترهګري شروع ده خو څوک غږ نشي کولی. مونږ سره کم ظلم نه دی چې د دغه جرګې نه پس شروع دی خو څوک څه هم نشي ویلی. ګورئ، په مونږ کې اصل وجه بې اتفاقي ده چې دا د یو سازش لاندې په مونږ کې پیدا شوې ده، بل هېڅ هم نشته. مونږ دغه بې اتفاقۍ د ټولو نه زیات خراب کړلو چې په کم ورځ پښتون قام اتفاق وکړلو، متفق شول سره والله چې دا بدامني، دا دهشتګردي، دا هر څه ختم دي. نو دغه جرګه چې ناکامه نه وي او دا کامیابه شوې وي، نن د پښتون قام هره مسله ورسره حل کېدله. خو افسوس چې مونږ د اتفاقۍ خراب کړي یو. نو خدای ته وګورئ چې په ځان کې اتفاق راولئ، هر پښتون د بل سره ودرېږئ او متحد شئ چې تر څو په مونږ کې کومه دهشتګردي او ترهګري ده چې دا ختمه شي.